السلام علیکم ملګرو. د عمران خان دا تصویر دومره زیات په سوشل میډیا کې ولی وایرل دی، اخر د دې شاته راز څه دی؟ نو ملګرو د دې شاته یو غټ راز دی، یو غټه فلسفه ده. دا خوله چې تاسو ته بند ښکاري په زیب باندې، دا خوله چې کله آسیا ملعونه رها کېده نو په دغه دوران کې دا خوله د 2 منټو دپاره هم چوپ نه ده پاتې شوې. د آسیا د کیس د راتلو نه مخکې هم دې خولې ته لګام نه و اچولی شوی او د کیس د راتلو نه مخکې د انټرویو ورکړه او په هغې کې د باقاعده دا ګرنټي ورکړله مغرب ته دغه خنزیرانو ته چې عافیه صدیقي هغه دلته محفوظ ده او انشاءالله تاسو ته به در ورسیږي او باقاعده د هغې دفاع کیږي. بیا چې کله د هغې کیس راغی او د هغې د رهایي د کوټ نه فیصله وشوه نو د بیا انټرویو ورکړه او دا یې ویلي چې د پاکستان واحد دا حکومت دی چې دغه شانتي یوه فیصله یې وکړله او دلته چې کوم تشدد تنظیمونه دي متشدده نو هغه هم موږ کنټرول کړه. واحد دا حکومت دی چې موږ دا کنټرول کړه او داسې فیصله یې وکړله. بیا عبدالشکور قادیاني د هغې په معامله کې هم دا خاموشه پاتې نه شو او د هغه د رهایي فیصله یې وکړه. هغه قادیاني هم رها کو او یورپ ته حواله کو. بیا سلمان رشدي غوندې یو لعین او خنزیر چې په هغه باندې حمله کیږي نو دا هم په هغې باندې چوپ نه پاتې کیږي او د هغې مذمت کوي. وایي دا ډېر غلط کار شوی دی چې په دغه ملعون باندې حمله شوې ده. نن چې په فلسطین باندې کوم ظلم روان دی او حتی خبره ایران ته راورسېدله نو په فلسطین باندې دا ظلم دا د نن نه دی شروع. فلسطین باندې دا ظلم دا د 130 کالو نه شروع دی، خو ها اوس پکې لږه اضافه وشوله نو دا ظلم د ډېر وخت نه شروع دی. تقریبا 20-25 سالو نه په دې خولې باندې زیپ لګېدلی دی او دا خاموشه ده او نن حتی چې خبره اسرائیل ته راورسېدله او بعضې سیاستدانان ماهرین وایي الله دې نه کړي که اسرائیل په دې کې کامیاب شو نو بیا د دوی دویم هدف پاکستان دی. نو دا خوله تر اوسه پورې بنده ده. روزانه به تاسو په نیوز کې ګورئ چې د دا خبره وکړله او دا خبره یې وکړه. حتی خپل هغه احتجاج هم مؤخر کو د اسرائیل لپاره، خو د دوی د دې خولې نه د اسرائیل مذمت د امریکې مذمت بالکل دا الفاظ به تاسو نه په نیوز کې اورېدلي نه به د پی ټي آی د کوم رهنما نه تاسو اورېدلي چې عمران خان د اسرائیل مذمت وکړو. نو اصل فلسفه د دې تصویر دا ده چې تر اوسه پورې په دې باندې زیپ لګېدلی دی او دا خاموشه ده. زه وایم چې الله رب العزت دې تر قیامته پورې دغه شانتې خاموشه لري چې بالکل دا کولاو نشي د سره د یوې خبرې دپاره هم کولاو نشي چې د مظلومو فلسطینیانو دپاره دا خوله نه کولاویږي. نو الله رب العزت دې تر قیامته دغه شانتې خاموشه لري د هرې خبرې دپاره.